خدا ځوانان برا پاسي او انقلاب براولي بدلون براولي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم تر بل څوک نه راځي چې دا معاشره به بدلی نن چې 50 خاندانونو ته رمضان پوټ پیکج په شکل کې دا سیز ورسی نو دا به یو لوی اچیومنت زموږ د پاره الله به انتهایی زموږ نه بده رضا شي خو بیا هم زه د خپل ممبرز ته وایم کو چر یو سړی دا اراده لري دي چې دا زه یا ځکه کوم چې زه به ځان تشهیر وکم ځان په پروموټ کم مخه ته زما چینل په پروموټ شي زما نوم په پروموټ شي یا یو 2 روپۍ ته زه په دې مفاد رالم چې بزان استعمال کم نو دا دونه کړهو دیم بے ځای دی او الله درنوم خپه دی دا زمونږ په تنظیم کې حلب برداری مونږ په روز ریګولیشن کې راوستل 15 ممبر دي زمونږ سره زمونږ 15 ادارې دي اداره تحفظ القرآن چې پای کې مختلف د مدارسونو مونږ زویب اوراق را جمع کو زویب قرآن مجیدونه را جمع کو دای زمونږ جدا ګودام دی او داغي دوباره بایندینګ کو دای سیستم روان دی او مدارس او مساجد له نوی قرآن مجیدونه ورکو په هغه سلسله کې تقریبا 1,57,000 روپے د نظام په سربراهي کې د دې خلکو په سل شلو صدقو باندې 1,57,000 روپے د په سربراهي کې مونږ پای سېکټر کې ولګولې هغه سېکټر دا دی چې مونږ خپل مساجد مضبوط کو مدارس مضبوط کو د علماو سره مرستو کو د خپل دینی کوم طلبه چې دا غوي سره مرستو کو دویم سېکټر زمونږ د ادارې کتب شناسی داغي چیرمن اختشام اکبر دی چې ادارې کتب شناسی مونږ ځکه ګرځولې چې په معاشره کې فضولیات په ټایم سیوا کیږي چې مونږ خلکو ته کتاب کتلو اپورچونټیز ورکو په مختلف ځایونو کې مونږ لایبرریز راخلل الته ولګول چې کم سړی چې کتاب وګوري کال پس میاش پس خلک یو بل د یو څه د بل څه تخپې ورکی مونږه از خپل چیرمن ته متو خپل یارانو دوستانو لا زما یارانو دوستانو لا د دې چمکلي گاونډیانو لا کتاب په تخپه کې ورکا کتاب د سیرت النبی یا د تاریخي یا د لټریچري یا د پوئټري مونږ یو سوچ کو چې کتابي کتاب ته شناسي وي هم کولو دا زمونږ یو میشن دی ان شاء الله العزیز الله پاک به مونږ کامیابی درېمه اداره زموږ سره ده اداره تعلیم و هنر اداره تعلیم و هنر کې مونږ ووکیشنل سکلز شروع کو 65,000 روپے تقریبا پاغي مونږ صرف رجسٹریشن کو د گورنمنت اف پاکستان سره مونږ په ټایم سره د تعلیم سره وړول د 3 میاشتو د 6 میاشتو ډیپلومې ورکو چې هغه به الکتریشن ډیپلومې پای کې هیر کټینګ ډیپلومې به پکې یا ټیلرینګ ډیپلومې به پکې داغه د لپاره مونږ ځان لزم مختص کو الخير مونږ روغ بلډینګ راکړې شوی دی دا غوي روغ بلډینګ به مونږ استعمالو امادلی په سربراهي کې به ان شاء الله دیو کې جدد لاس نه د خپل الله پاک دا کار والی مونږ به ځوانانو ته الکتریشن हेयर कटिंग या नूर सुमर हुनर दे स्किल्स दी अलामा इकबाल भी जिस कौम के बच्चे न हो खुददार हुनरमंद उस कौम से तारीख के मेमार न मांगो न को मुंग दा माशरा बदलवल वाड़ू दा आवाज पर रमजान पूट पैकेज न कीगी गोरे दा आवाज दा अरिब पसर माने पलास के खुदून कीगी चंदा आवाज दाने दे जिते जुमात बाक्स तो वले चंदरा जिते ग्राउंड तबो से ते जवानानु लवो से ते खलकु ले किताबुन वाले नो पागे सिलसिला के मुंगा स्पोर्ट्स एकेडमी जुम जुड़ू इंशाल्लाह डेर जरदा चिकम ऑनलाइन गेमुन रागली पबजी गेम दे प्रिपेयर गेम दे रोग स्पोर्ट जवानान नासी خپل ذهنونه په تباہ کړو ټایمونه په تباہ کړو نو موږ غوښتل اپورچونټیز ورکو اگر چې سپورتس اکیډمي جوړول انتهایی مشکل کار دی موږ د سیاسي خلکو سره برابر کیو اگر چې دا غوي په تسلسل سره په توسط سره موږ ته وشو نو موږ بیا کور کې بزوان ته مور وی چې تر شپې گیم کې بچیا د دې گیم په ځای باندې دا گیم مکو بلکې هغه گیم لزا هغه اکیډمي ته ځه نو داغه به وجودوم جوړي پای کې به ډیسپلینومي داغه مطابق څومره ژوند دي چیلنجز به ماغه چې قبول کول شي بل اداره زموږ سره د ادارې صحت چې داغه چیرمن وقاص اکبر دی داغه ذمہواری دار چې چرتم څوک بیمار شو موږ د ځان سره پویا خه زبردست ډاکټران رجسټر کړی دي هغه ته موږ ویل چې زموږ د تنظیم کم سړی ته زموږ د کارت په شکل کې راغی او کارت ور سره ته وی چې خپل مریض راوستل غواړم هغه د فری چیک اپ کیږي فری میډیسنز ورته میلاویږي دا زموږ په ادارې صحت باندې راځي چې صحت رومبه دغه ده چې صحت خرابې ته یو کار نشي کولای او بل زموږ سره د ادارې کفالت چې پای کې الحمدلله دا تقریبا د 1,17,500 روپو سمثینګ یو پیګر بیا اخوا دی خو دغه دی زموږ حلب برداری کیږي یو کال پس په تنظیم کې دا 15 ممبرز یا زموږ د الی روحان ولاړ دی د ادارې تحفظ القرآن چلی د شلبانډې زموږ یو ملګری ولاړ دی مختلف موږ د ځای لګ کول اول غواړو زموږ دغه ممبرز پر رمضان المبارک کې برا جمع کیږي دا حلب برداری وکیږي قرآن ممه ته پروتي اگر چې دا نه د پکار خدا پکار زکه چې ته صفای ته غاړه صفا د بیا به مشکل سدي حلب برداری وکیږي انسان انتهایی کمزور دی خلق الانسان ضعیفا دا د اعتماد د برقرار ساتلو لپاره دا خبر زکه تاسو ته کومه میډیا ته کومه چې رومبه ز په خپل قرآن ته باون یم هغه باندې زه حلب برداری کوم چې سمرا یو کال تیر شو پدې کې 1 روپۍ یو منټ ما په خپل مپادو باندې نه استعمال کړی او کومه استعمال کړی نو دا هغه به زمانه د قیامت پرسته پوس
تپوس کیږي قرآن په گواه دی رومبه ز په خپل ذاتی پاغه باندې حلف برداری کوم بیا به زما ټول ممبرز حلف برداری کی کم سړی کال پسوي ز حلف بردارې ته نیم تیار هغه ته به داغه کاغذونه واپسی مونږ له زمون کارت زمون کاغذونه راکی هغه یو شهري دی یو پاکستانی دی یو افراد دی ځان له ژوند تیری زمون د تنظیم سره به تعلق ني زمون کوشش دا دی چې مونږه په معاشره کې اصلاح راولو په هغه سلسله کې اداره کفالت کې ستاسو په تعاون سره دغه 50 پیکیجز تیار شوي دي کم چې دلته زمون پسې بار بار کسان نازي مستحقین نازي نو مونږه لیست تیار کړی دی په هغه لیست کې مونږه ما خپل اداره کفالت چیرمن ته ویلو چې تاسو شل کسان داسې وګوره شل کورونه چې پای کې کور نارینه ني چې نارینه کرنی مکمل زوی په یو زنانه صرف زنانه ګټي وټی تاسو شل کورون د داسې رمضان پور پیکج ورسوي شل بیا داسې وګورئ چې نارینه کرشتي خو معذور دی یا بیمار دی یا په انتهایی قرض دی نو شل داسې وګورئ بیا د لز داسې تاسو وګورئ ستې مونږ یو کلی ته یو باسل شل باندې ته یو اله ته یو ایثار ته یو کلی ته مونږ باسل امید در رب ندار چې را روان زل 50 پیکج مونږ په ډګر کلی کې تقسیمو نو 50 پیکج مونږ په شل باندې کې تقسیمو 50 مونږ په اله کې تقسیمو دا سلسله به ان شاء الله تاسو په تعاون سره رواني تاسو 1500 زر لزر شل زر روپے زموږ سره امانت ته مونږ په دې معاشري اصلاح کوونکیو مونږ د لاسو خپل خدمت ته الله دې مونږ لالچیان نه ګرځي الله دې مونږ په دې کار کې مخ په وړاندې بوزي تاسو تعاون با زموږ سره भरपूर مونږ ته پکاري کو تاسو تعاون نه کوئ نو الله پاک وی ليطفئ نور الله بافواههم والله يتم نوره کو تاسو دا شمه نورم لکوي نو زه به نورم بلکما دا شمه ستا په 1500 په 100 روپو باندې نه مړ کیږي کو تا ورکړه الله په تعالی اجر درکې کو تا ورنکړه ستا په شان دې من خلاص نور راشي پیسې به ورکی یا به دې ملګرو ته خاص ويم کو چې تاسو د زړه د ویخه کار نه کوي په یو میشن کار نه کوي نو تاسو په شان من خلاص نور راشي او هغه په دې ځای ودرېږي دا کار وو چلیږي خو صرف دا ثواب نه تاسو محروم شئ نو روزه دا ملګری ډیر راځم شوی دی پروګرام مخ ته پات دی خو دا پیغام به زما تاسو ته چې څومره کېږي دا زمونږ یې پیسې نمبروم دی شاته لیکل شوی دی زمونږ واتس اپ نمبروم دی د بار ملکونو نه یا دلته کې د یوي روپۍ زمونږ سره امانت ته مونږ به دغه شان دی په 15 سېکټرو کې د دې اصلاح کو الله دې وکړي چې بده کې برکت ورواچي او الله دې زمونږ دا کار مخ په وړاندې بوزي دا پیکیج به ان شاء الله العزيز زمونږ ممبرز کورونو ترسي څومره چې مشران دلته راغلي دلته کې بچاته پیکیج نه ملاويږي دا مسله ده چې موږ د مستحق پته نه لګي دا سړی مال 1000 روپے زکات راکو زما ممبر له 1000 روپے زکات ورکو قیامت پر ورځ به تاسو کې چې د 1000 روپے ته مستحق تر رسول دي کنه مساره په زکات چې سدوي نو دلته خو زیات تر خلکو خپل ضمیر مړي نو زکات پینې کېږم دی یار مال زکات راکا نو کو دلته راشي زمانه زکات وړي او یا زمونږ د ممبرز نه زکات وړي موږ ورته انکار وکړو خپکیږي با نو خپل خبره بدای چې ان شاء الله زمونږ ممبرز بلګي دا زکات په درو جماعت ورستو کم نمونه چې زموږ سره درج دي موږ ته مستحق کاری دا به د هغوی درشل ته رسي او د هغوی په درشل باندې به کېښودی شي د امید دی د رب نه دا چې دا مشران کم دلته ناست دي د دې نه علاوه نور هم په دې کلي کې د دې کلي نه بار هم نور مشران کم چې موږ د میډیا په شکل کې ګوري هغوی به زموږ سره भरपूर تعاون کړي موږ به اپریشیټ کړي نه چې موږ به ډسکریج کړي ډېر ښه خلک ته زموږ خلاف پروپیګنډیز کړي زموږ خلاف اوازونه چلی وي چې دا دوی دا چل کړي دا خو عمر رضی الله تعالی عنه چې د یو کار خلاف ستا تنقید ونه شو ګوته اوچته نه شوه ته پوه شې زما کار غلط دی نو زمونږ کار صحیح دی ځکه چې تنقیدونه پې کېږي الله دې وکړي چې په دې کار کې مونږ مخ په وړاندې لاړ شو ستاسې دعاګانې او ستاسو سپورټ طلبګار یو ډېره مهرباني خوشحاله او کامیاب اوسئ